نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، په دنیا کې هر قسم خلک اوسېږي. داسې سړی په دنیا کې نشته یا داسې ښځه په دنیا کې نشته چې هغه له چا نه تنګ نه وي. نن سبا ناشنا غونډه دور دا دی چې په کلي کې به خامخا سړي د نورو سړو نه تنګ وي. سپېږمول یې راوستي. بعض وخت کې بعض هلکان داسې وي چې هغه د نورو هلکانو نه په اور کې ولاړ وي، خو هسې پرې نه کېږي، څه ورته ویلی نه شي. د هغې لپاره ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. بعض جینکۍ داسې وي که نه چې هغه خپلوانو کې د نورو جینکو نه تنګ وي، یا دغه رنګې په کلي کې نورو جینکو نه تنګ وي. هغوی دا وایي چې یار خدای پاک دوی سره زه اوس څه وکړم، یار په کومه طریقه د دوی نه ځان خلاص کړم. نو ته څه ویلی شي، که هیرې میرې ورته کوي نو هیرې کله کله الټا اثر کوي. او دغه رنګې په زندګۍ کې داسې موړ خامخا راځي چې هر سړی به د بل چا نه څه نه څه پریشانه وي، څه نه څه به دې تنګ وي، په اور کې به دې ولاړ وي. اکثر کو تاسو کله موږ د جومات استاد هم پرېږدو، جومات استاد کمې نو هغه سم د ډېرو خلکو اکثر نه لګي، هغه غریب هم کله کله د خلکو نه په اور کې ولاړ وي. د داسې خلکو نه د بچ کېدو دپاره یا دغه رنګې په کور کې څوک د یور نه تنګي، څوک د اندرور نه تنګي، پوره غټه مسله ساز شي. بعض جینکۍ داسې وي چې دونه یې نه د خواهې نه تنګي، یا بعضې خواهې داسې وي که نه چې د انګیان دونه تنګي، نو پوره مسله ده. نن سبا دنیا داسې ده، نو که تاسو وایې چې دا خلک دې بلکل زما قدر و احترام وکړي، دا خلک دې بلکل زما موافق شي، ما سره دې جنګ جګړې نه کوي، ټول د ما سره محبت کوونکي ساز شي. یوه حواله شوه. دویمه خبره ده، که تاسو یې بیخي ورکول غواړئ چې یاره چې ما ته اړو مهر ته راځي نه زما له دې اړو رشته پاتې نه شي، نو د هغې لپاره زه نن تاسو ته دوه وظیفې ښیم. نو کار به صرف ستاسو په نیت باندې وي، انشاءالله العزیز فیصله به الله پاک حقه شانته کوي. څومره ستاسو وظیفه کې جان وي، څومره تاسو کې قوت وي، او څنګه تاسو وظیفه کولی شئ په اخلاص باندې د زړه نه، دومره الله پاک په هغې باندې فیصله به کوي. ستاسو دشمن به ستاسو نه حیله نه راځي، که راځي هم نو په هغه باندې به یره راځي، یا ستا کوم دشمن دی هغه دشمني په محبت کې بدله شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم الشان او بهترینه وظیفه ده. یاد ساتئ محترم، وظیفه ډېره د کمال ده، ډېره عجیبه ده. دغه رنګې په دنیا کې په ژوند کې داسې څوک شته نه چې د چا نه به تنګ نه وي. اکثر مسافر غریبانان د کپیلانو په اور کې ولاړ وي. دغه رنګې بعضې انډیوالان داسې که نه چې پلیت دي، د هغوی نه هلکې په اور کې ولاړ دي. بعضې وخت په خوله باندې څوک څه نه شي ویلی، خو بعضې خلکو زړه داسې وي چې هغوی ځان تنګوي، خو چې کله یې ځان تنګ کړي نو د هغې د وجې ورته بیا ټینشن هم پیدا کېږي، ډپریشن هم ورته پیدا کېږي، د هغې د وجې ورته بیا قسمه قسمه بیماریان هم ورته ولګېږي، ځکه چې وس کېږي نه. اول د کابل به زورور دی تنګول کوي، او دله تنګول خوند ورکوي، او بعضې سړی تنګول مني او بعضې نه مني. محترمو، داسې خلکو لپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. څوک هم د چا نه تنګ وي، که په کلي کې وي، ګاونډ کې وي، رشته کې وي، په کور کې وي، دغه رنګې بهر ملکونو کې وي، نو دا وظیفه د تاسو ټول محترمو دا کولی شئ. یاد ساتئ چې دنیا ده، او په دنیا کې هر قسم خلک اوسېږي، او د خلکو کوشش دا وي چې یاره څوک زما نه ښه ساوا نه وي، څوک زما نه په سکون کې پاتې نه شي. څنګه به دې خلکو ته تکلیف ورکړمه؟ یو سړی خوشحاله دی، دا بل وایي چې خدای پاک دا سړی سم خوشحاله دی، راځه یو څو خبرو ته رقم وکړمه، لږې په ځان کړمه. دا ښځه کله کله خیره کوي، خو لږ په ځان اخته کړه، هغه به داسې. یا اکثر ښځې راشي نو وګورئ چې د کور کې سکون دی، معقول ښه برابر دی، څوک جګړه مګړه کوي نه، دا بله لورانې به راشي، بس یو دانه ورته مسته ورولي، د کور ښځې په جګړه کې څه غالې غوندې اعتبار ته وځي. بیا سړو کې اکثر داسې وي چې
چې دو په جګړه کې او د زغلې غونډې تیز ته وځي د داسې خلکو نه د نجات دپاره دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. یاد ساتئ ځان مضبوط کړئ. دنیا را په دنیا کې هر قسم حل کړي څوک به ستا موافق وي څوک به ستا مخالف وي عقیدې نشي چې ټول خلک دې ستا مطابق وي چې ته سوی خلک دې جی او یا سره سوی نه. په کلاس کې څومره کسان یو ټیچر یو خبره کوي نو په دې یوه خبره کې ورسره دنیا کسان اګري وي او ډېر کسان ورسره اګري نه دغه رنګې په کلي کې یو مشر دی هغه یو خبره کوي نو خامخا یې مخالفین وي په کور کې ته یو خبره کوي نو خامخا به ستا څه مخالف راوځي خو زړه دا به غټ ساتئ زړه به وړوکی کوئ نه زړه به خوا دېخوا کوئ نه ځکه چې کله زړه تاسو ګډوډ کړو که نه ټوله مسله به ګډوډوئ ټینشن بلکل نه وظیفه درته ښیم او د هغې اجازت هم درته کوم انشاءالله شروع که زما په دې تجربه ده شروع که انشاءالله العزیز دشمن مې د الله پاک ختمی ها دشمن مې د الله پاک پوره کوي ستا د نظر نه مې لر کوي یا به تا سره هغه محبت پیدا کوي انشاءالله العزیز ډېره زیاته پاورفل او ډېره د کمال وظیفه ده کوشش وکړئ په خپل مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ کیدای شي ملګرو کې داسې څوک وي چې نه تنګ وي نو ستا د وجې هغه ته فایده رسېږي نو فایده ورته ورسوه وظیفه داسې ده چې موږ 11 پېرې درود شریف ووایو ومې ویلې بیا به د هغې نه بعد 1100 پېرې یا ودودو دا به ووایو 1100 پېرې به یا ودودو دا ووایو دغه رنګې د هغې نه بعد به دا ووایو اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الله پاک موږ د دشمن مقابله کې تا ګرځو دشمن مقابله کې تا ګرځو ونعوذ بك من شرورهم او د هغوی د شرونو موږ پناه غواړو دشمنان څومره دي یا دشمن نه دی هسې تاسو نه لګي د هغوی د شر نه به په امن کې دغه رنګې د هغوی مقابله کې دی الله پاک ور واچو درېیم وظیفه ده وافوض امري الی الله زه خپل کارونه الله پاک ته ورسپارم زه خپل کارونه الله پاک ته ورسپارم انشاءالله العزیز تاسو دا وظیفې وکئ بیا تماشه کوئ چې الله پاک ستا دشمن څنګه نامراده کوي په خپلو مقصدونو کې په خپلو امیدونو کې څنګه ناکامه کیږي ستا خلاف سازشونو کې څنګه ناکامه کیږي انشاءالله العزیز او وظیفه وکئ الله پاک په ډېر زیات خیر موږ تاسو له راکړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته